أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذکر روان وو. نن به هم د هغوی ذکر کیږي او د هغې باره کې چې کوم معلومات کوم مواد ما راغونډ کړی وو نن به هغه مکمل شي انشاءالله. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي حضرت امام حسین یو ځل د حضرت علی نه سوال کړی وو چې آیا تاسو ما سره مینه کوئ؟ حضرت علی فرمایلی وو او حضرت حسین علیه السلام په دې باندې ډېر د حیرانتیا اظهار کړی وو. دا یې ویلي وو چې په یو زړه کې دوه مینې څنګه جمع کیدی شي. بیا حضرت امام حسین علیه السلام وی چې د مقابلې په وخت تاسو په چا سره مینه کوئ؟ نو حضرت علی فرمایلی وو چې خدای پاک سره. د دې ذکر د دغه واقع ذکر حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ کړی دی. هغوی بیان فرمایي چې حضرت حسن حضرت علی نه یو سوال کړی و چې آیا تاسو ما سره مینه کوئ؟ حضرت علی فرمایل او حضرت حسن بیا دا سوال وکړو چې آیا تاسو خدای پاک سره مینه کوئ؟ حضرت علی ورته فرمایلی چې او. نو بیا حضرت حسن ورته وویل چې تاسو خو بیا په یو رنګه د شرک ارتکاب کوئ. شرک دې ته وایي چې د خدای پاک مینې سره بل څوک دې شریک کړی شي. نو حضرت علی ورته وفرمیل چې حسنه زه د شرک ارتکاب نه کوم، زه بېشکه تا سره مینه کوم، خو چې کله ستا مینه د خدای پاک مینې سره وجنګېږي نو زه فوراً به دا پرېږدم. بیا حضرت مسلم موعود د حضرت علی باره کې په یو ځای کې یو واقع بیان فرمایي چې حضرت علی ته به چې کله لوی مصیبت را پیښ شو نو هغې به د خدای پاک ته دا دعا کوله چې یا کاف ها یا عین صاد اغفر لی، یعنی یا کاف ها یا عین صاد ما وبخا. د ام هادي یو روایت مطابق د دغه مقطعاتو معنی دا دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کاف د کافی د صفت قائم مقام دی او ها د هادي د صفت قائم مقام دی او عین د عالم یا د علیم چې کوم صفت دی دغه قائم مقام دی او صاد د صادق چې کوم صفت دی دغه قائم مقام دی. یعنی خدای پاک داسې دعا غواړي چې یا خدای ته کافی یې، هادي یې، علیم یې، ته صادق یې، تا ته دې ستا د ټولو صفاتو واسطه یې چې ما وبخه. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي چې مفسرین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو واقع هم بیانوي چې هغوی یو ځل خپل یو نوکر ته آواز وکړو خو هغه ورله جواب ورنکړو. نو دوی ورله بار بار
دی ورته بار بار आवाज کولو خو هغه بیا هم څه جواب ورنکو. او بیا لږ ساعت پس چې ورته هغه الګ اتفاقا ښکاره شو نو هغوی ترې تپوس وکړو چې ما لکه لم تجبني چې یعنې په تا څه چل شوی چې ما ته دومره ځل आवाज وکړو خو ته بیا هم خبره ونه کړه. نو هغه ورته ووایي چې قال لسقطي بحلمك وامن من عقوبتك فاستحسن جوابه وعاتقه. هغه ورته ووایي چې اصل خبره دا چې ما ته ستاسو د نرمۍ یقین او ستاسو د سزا نه ما ځان محفوظ ګڼلو ځکه ما ستاسو د خبرې جواب ورنکړو. د حضرت علي د هغه هلک دا جواب ډېر خوښ شو او هغوی هغه آزاد کړو. اوس که څوک دنیاداره وي نو کیدای شي چې هغې له سزا هم ورکړې وي چې ته زما د نرمۍ ناجایزه فایده پورته کې لګیا خو هغوی ورله انعام ورکړو. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې یو تن و چې هغه به د حضرت علي زامنو حسن او حسین ته به سبق ښولو او یو ځل حضرت علي د هغوی د خوا نه تېرېده نو هغوی دا واورېده چې هغه تن د هغوی ماشومانو ته خاتم النبیین ښودلو. حضرت علي ورته وفرمیل چې زما ماشومانو ته خاتم النبیین مه ښایه بلکې خاتم النبیین ورته وښایه. یعنې ته د لاندې زیر په ځای د ته له پاسه زبر سره ورته ښایه. دا دواړه قراتونه بېشکه دي د قرآن خو زه د خاتم النبیین چې کوم قرات دی دا زیات خوښوم ځکه چې د خاتم النبیین معنی دي د نبیانو مهر او د خاتم النبیین معنی دي نبیان ختموونکي. نو زما ماشومانو ته د تا زور سره ښایه زبر سره یعنی. او بیا حضرت مسلم موعود بیانوي چې د حضرت علي باره کې دا هم ثابتېږي چې هغوی د قرآن حافظ وو بلکې هغوی د قرآن د نزول د ترتیب په لحاظ د قرآن د لیکلو کار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه فوراً پس شروع کړی وو. او یو ځای کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې د رسول کریم یو صحابي هغوی روټه له راوښتي وو ځینې صحابه هم هلته هغوی راوښتي وو چې پکې حضرت علي هم شامل وو او د حضرت علي عمر کم وو نو ځکه ځینې صحابه ورسره دا ټوکه وکړه چې هغوی چې کجورې خوړې نو ګیټ کې به د حضرت علي مخې ته ایښوده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم همدا کول. حضرت علي زلمی وو په خوراک کې مصروف وو او هغوی دې طرف ته نه کته خو چې هغوی ولیده چې د ګیټ کوټ ډېر د هغوی مخې ته لګېدلی دی نو صحابه ورته په ټوکو کې وویل چې علي تا خو ټولې کجورې وخوړې دا وګوره ټول ګیټ کې ستا مخې ته پراته دي. نو د حضرت علي په طبیعت کې هم ټوکه وه تنګېدو نه نو هغوی د که داسې که تنګېدو نو هغوی به په صحابهو سره په جنګ شوي وو چې تاسو په ما الزام لګوئ یا په ما بدظني کوئ خو حضرت علي پوه شو چې دا ټوکه ده چې هغوی سره هغوی کوي نو هغوی کې هم دا خوبي وه چې زه به هم د دې د ټوکې جواب اوس زما خوبي به دا چې زه هم د دغه ټوکې جواب په ټوکه کې ورکړم. نو هغوی ورته وفرمیل چې او تاسو ټول خو ګیټ کې هم خوړلی دي خو ما ګیټ کې ایښوده یعنې تاسو ټولو خو کجورې سره د ګیټ وخوړئ خو ما ګیټ کې یو طرف ته ایښی دی او ثبوت یې دا دی چې دا ډېر زما مخې ته پروت دی. نو دا ټوکه په صحابهو باندې الټه شوه. یو ځای کې حضرت مسلم موعود د حضرت علي باره کې فرمایي چې په حدیثونو کې راځي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت فرمایلو چې حضرت علي هغې له ترا یاده که لفظ ورته ور یاد کړو نو هغوی حضرت علي ته وفرمیل چې دا ستا کار نه و د غلطۍ طرف ته پام ګرځولو لپاره ما کسان مقرر کړي دي په مونځ کې هغوی تلاوت کولو نو څه مخکې وروسته شوي وي څه لفظ نو حضرت علي هغه لفظ ویلی و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمیل چې ما دې کار دپاره خلک مقرر کړي دي ته داسې مه کوه حالانکه حضرت علي هم ډېر عالم و. بیا یو ځای کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې د قرآن حکم دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه څه مشوره اخلي نو مخکې صدقه ورکوئ
نو حضرت علي وی دې حکم نه مخکې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه څه مشوره نه واخیستې، خو چې کله دا حکم نازل شو نو حضرت علي د هغې په خدمت کې حاضر شو، څه پیسې د صدقې په طور وړاندې کې ورسو که چې زه څه مشوره کول غواړم. نو حضرت علي رسول کریم صلی الله علیه وسلم لږ بیل شو، حضرت علي سره خبرې وکړې او یو بل صحابي د حضرت علي نه تپوس وکړو چې څه خبره وه چې کوم باره کې تاسو د مشوره واخیسته. نو حضرت علي ورله جواب ورکړ چې څه خاص خبره نه وه، خو ما دا غوښته چې د قرآن په حکم باندې عمل وشي. نو دا د صحابهو طریق. او یو ځای کې یو واقع داسې هم ملاویږي چې یو صحابي به د خلکو کورونو ته تله چې د قرآن چې دا کم حکم دی چې تاسو ته د کور خلک دا وو چې واپس لاړ شي نو واپس شي. نو ما ډېر ځل کوشش وکړ، بلکې ځینې وخت خو مې هره ورځ دا کوشش کړی چې د چا کور ته به تلم چې څوک دې ماته دا ووایي چې واپس شه او زه په خوشحالۍ هلته نه واپس راشم دې لپاره چې د قرآن د حکم تعمیل وشي. خو زما دا خواهش چې پوره نه شو ځکه چې د یو کور خلکو هم چېرته ماته دا ونه وایي چې واپس لاړ شم. حضور فرمایي چې که نن سبا موږ چاته ووایو چې مصروفه یو واپس شئ، ملاقات نه شي کېدی، نو خلک په دې خبره باندې بد ومني. خو د صحابهو دا تقوا وه، کوشش به هغوی دا کولو چې د قرآن په هر حکم باندې عمل وکړي. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل غرض لپاره د صحابهو نه چنده غوښتې وه. حضرت علي بهر لاړه، واښه یې پرې کړي وو چې کومې پیسې ورته میلاوې شوې هغه یې په چندې کې ورکړي. یو ځای کې خالد المسیح رابع خپل درس کې غالبا بیان فرمایلی و چې یو ځل حضرت علامه عبیدالله بسمل چې ډېر لوی شیعه عالم و او دومره لوی او زبرګ او دومره جوور علم او متبحر هغوی وو چې کله دوی بیا احمدي شوي وو او د دې کتابونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې نه بلکې د تقسیم نه پسه تر اوسه پورې ځینې کتابونه د شیعهګانو په مدرسو کې ښودلی کېږي. ځکه چې ما ته یاد دی چې یو ځل یو شیعه ملګری خالد المسیح رابع وایي چې یو شیعه ملګری راغلی و د خبرو نه پس ته چې کله زه وقف جدید کې وم نو هغوی د اطمینان اظهار کړی او د خدا پاک په فضل هغه احمدي شوي وو او د دغه فیصله نه پس ته هغوی دا وایي چې ما تاسو ته مخکې نه وی چې مخکې هغې شیعه عالم وو. د هغې عهده ما ته یاده نه ده، خو هغوی د شیخ پورې د چېرته کلي یا د فیصل آباد د کلي چې زه په شیعهګانو کې دا مرتبه لرم چې یعنې عالم یم یا د شیخ پورې اوسېدونکي وو چېرته د چا چې بیعت کړی و. د هغې باره کې خالد مسیح رابع وایي چې هغې شیعه عالم وو او د شیخ پورې اوسېدونکي وو. خو زه تاسو دا وایم چې تر اوسه پورې د عبیدالله بسمل کتابونه زموږ په مدرسو کې ښودلی کېږي لګیا دي. د هغوی دومره روب دی د هغې د علم وایي دا خلک موږ ته وایي نه، خالد مسیح رابع وایي چې دا خلک موږ ته وایي نه شیعهګان چې څنګه هغوی د بسمل صاحب کتابونه اوسه پورې ښه لګیا دي. نو چې موږ ته د دغه عالم په ذریعه موږ خبر شو، خو چې دا سبق ښیي د خلکو ته نو هغوی دا نه وایي چې دا څوک و بیا وروسته بیا هغې سره څه شوي وو. هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام قبول کړي وو، دا ټول عزتونه هغوی وروسته پرېښي وو چې په هغه زمانه کې د شیعه مسلک قیادي ته حاصل و. او د دې د کتابونو حواله ده، یعنې د چېرته د معمولي تن د کتاب حواله نه ده، د هغه کتاب حواله ورکوي لګیا دی حضرت مسلم موعود. دا ټول تمهید هغوی تړلی دی چې البازار په خپل مسند کې لیکلی دی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د خلکو نه دا تپوس کړی چې راته دا ووایي چې ټولو نه زیات بهادر څوک دی. نو هغوی ورته جواب ورکړو چې تاسو ټولو کې زیات بهادر یې. نو هغوی وفرمیل چې ما خو همیشه
د جنگ دپاره خپل د برابر لټولی دی. نو زه بیا د ټولو نه زیات بهادر څنګه شم؟ اوس تاسو دا وایي چې د ټولو نه زیات بهادر څوک دی؟ حضرت علي بیا تپوس وکړو. دا بسمل صاحب د یو کتاب په حواله په خپل کتاب کې لیکلی دی چې خلکو ورته وایي چې موږ ته نه د معلوم هم تاسو راته ووایئ. نو حضرت علي فرمایل چې د ټولو نه زیات بهادر او ټولو نه زیات شجاع حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. کله چې د بدر په جنگ کې مونږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره یو صاحبان جوړ کړی وو، نو مونږ یو بل سره مشوره کړې وه چې دغه صاحبان د لاندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره به څوک وي. هسې نه چې چېرته مشرک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله ونه کړي. نو وایي مونږ کې څوک هم نه و مخکې شوی، خو په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بربنډې تورې سره لاس کې هغوی د بربنډه توره راواخیسته او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ودرېده. او بیا یو مشرک ته دا جرأت ونه شو چې هغوی ته جفت ورشي، او که چا داسې جرأت به هم که نو هغوی به پرې فوراً حمله وکړه. نو ځکه هم هغوی د ټولو نه زیات بهادر دي، یعنې حضرت ابوبکر. دا حضرت علي فرمایلي وو. او حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې یو ځل د واقع ده چې مشرکان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه راچاپېره شوي وو. هغوی راکاږلو دا ورته وی چې ته هغه تنې چې دا وایي چې خدای یو دی، قسم په خدای چې هېچا ته هم هغه وخت دا جرأت نه و شوی چې د مشرکانو مقابله وکړي. خو حضرت ابوبکر ورمخکې شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو او مشرکان وهل او دکې ورله ورکول او لرې کول. او دا به فرمیل چې افسوس دې وي په تاسو چې تاسو یو داسې تن له تکلیف ورکوئ لګیایي چې دا وایي چې څوک دا وایي چې زما پروردګار صرف خدای دی. او حضرت علي دا وفرمیل، نو خپل څادر یې راوچت کړو او په مخ یې کېښود او دومره یې وژړل چې د هغوی ږیره لونده شوه. هغوی دا فرمیل چې خدای پاک دې تاسو له هدایت ورکړي. یا خلکه دا وایي چې د آل فرعون مؤمنان ښه وو که ابوبکر رضی الله تعالی عنه ښه وو. یعنې د آل فرعون کومو خلکو چې ایمان راوړی وو هغوی خپل د پیغمبر نه دومره نه زارېده لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه زارېده. خلکو چې دا واورېده نو خاموشه پاتې شو. بیا حضرت علي فرمیل چې خلکه جواب ولې نه راکوئ؟ قسم مې دی په خدای چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو ساعت د آل فرعون د مؤمنانو زرګاو ساعتونو نه بهتره دی او لوی دی. دې لپاره چې هغه خلکو خپل ایمان پټولو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خپل ایمان اظهار په جار کړی وو. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته نصیحت کړی وو. فرمایلي وو چې علي که ستا په تبلیغ یو تن هم ایمان راوړو نو دا به تا لپاره دې نه بهتره وي چې د دوو غرونو ترمنځ د ستا د ګډو بیزو ستا ګډې بیزې دې دومره چې د دوو غرونو ترمنځ د ګرځي او ته چې هغه ته ګوره خوشحالېږي. او ام المؤمنین حضرت ام سلمه بیانوي چې زه ګواهي ورکوم چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې هغوی دا فرمیل چې چا چې علي سره مینه وکړه نو هغه ما سره مینه وکړه، او چا چې ما سره مینه وکړه هغه خدای سره مینه وکړه، او چا چې علي سره بغض وساتلو هغه ما سره بغض وساتلو، چا چې ما سره بغض وساتلو هغه خدای سره بغض وساتلو. حضرت زر بیانوي چې حضرت علي فرمیل چې د هغه ذات مې د قسم وي چې چا چې چا چې دانه څیرلې ده او روح پیدا کړې ده چې یقینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ما سره لوز و چې ما سره به صرف مؤمنان مینه لري او صرف به منافقان ما سره بغض لري.
حضرت علي بیانول چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وخت او ماته فرمایلو چې ستا مثال د حضرت عیسی په شان دی چې یهودیانو ورسره دومره بغض کړی چې د هغې په مور باندې بهتان تړلی و او عیسایانو ورسره دومره مینه کړې وه او عیسایان د هغې په مینه کې دومره مخکې شوي چې هغې له هغه مقام ورکړو چې د هغې مقام نه و. بیا حضرت علي فرمایل چې خبردار زما باره کې دوه قسمه خلک دي چې هغه به تباه کېږي. یو هغه چې زما په مینه کې به ډېر ورمخکې شي او ماله به هغه مقام راکړي چې زما مقام نه دی، او بل هغه خلک چې ما سره به بغض لري او زما په دشمنۍ کې او په ما باندې بهتان تړي. او حضرت علي د فی د مال یعنې هغه د غنیمت مال چې دشمن سره د جنګ نه بغیر ملاویږي د هغه په تقسیم کې به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه طریقه به خپلوله. هغوی له به چې کم مال راغلو نو هغوی به ټول تقسیم کو او هغې نبي سم بچ نه ساتل سوای د هغې نه چې کم هغه ورځ د تقسیمېدو نه پاتې شو. او هغوی به دا فرمیل چې یہ دنیا ورشه ما نه بغیر بل چا له دوکه ورکه. او تاسو به د هغوی به د فی د مال نه په خپله څه اخیسته او نه به خپل جوړ ملګري یا خپلوانو کې به چاله هغې کې څه ورکول. او هغوی به ګورنري او عهده به صرف دیانتداره او امانتداره خلکو له ورکوله. او تاسو ته به چې او حضرت علي ته به چې کله د چا د خیانت خبر ورسېدو نو هغوی به ورته دا ایتونه ولیکل او ورته به ولیږل چې قد جاءتکم موعظة من ربکم، چې یقینا ستاسو د رب له طرفه د نصیحت خبره راغله ده. او اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. او بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. یعنی خدای یعنی د ناب ټول سره د انصاف پوره کوئ او خلکو له د هغې څیزونه کم مه ورکوئ او په ځمکه باندې د مفسدانو په شان بدامني مه خوروئ. او د خدای پاک له طرفه چې څه په تجارت کې پاتې کېږي نو هغه تاسو لپاره بهتره دی. او که تاسو رښتونی مؤمنان یې د خدای پاک له طرفه چې کوم تجارت کې تاسو ته بچ کېږي نو هغه تاسو لپاره بهتره دی که تاسو رښتونی مؤمنان یې او زه په تاسو باندې نګران نه یم. او بیا هغوی دا لیکي چې زما خط چې تاسو او بیا به هغوی دا لیکل چې کله چې زما دا خط تاسو ته ورسي نو تاسو سره چې کوم زموږ اموال دي هغه به سنبال ساتئ تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو له یو داسې تن راولېږو چې تاسو نه دا اموال وصول کړي. او بیا به هغوی خپل نظرونه د اسمان طرف ته کو. دا به فرمایل چې خدای ته یقینا خبرې چې ما دې له ستا په مخلوق باندې ظلم کولو او ستا د حق پرېښودو حکم نه ورکړی. او ابجر بن جرموز د خپل پلار نه روایت کوي چې ما حضرت علي بن ابو طالب لیدلی چې هغوی د کوفې نه وته او هغوی د هغې باندې د 2 کتري څادرونه وو. قطر د بحران د یو ځای نامه ده چې په هغه څادر باندې سرې پټۍ جوړې وې. چېرته به چې د سرو پټو والا څادرونه جوړېده وی هغې دا یو د تهبند په طور باندې تړلی و یو څادر او بل یې په ځان خور کړی و او د هغوی تهبند صرف د پنډی پورې و تر نیمې پنډی پورې. او هغوی یو کوړه په لاس کې نیولې او په بازار کې روان وو او خلکو ته د تقوا د خدای پاک د تقوا خپلولو رښتیا خبره کولو او په عمدګۍ د بیع او د خرڅ او د ناب تولو د وزن د پوره کولو تلقین فرمایلو. د مجمع روایت دی چې یو ځل حضرت علي د بیت المال کې چې څومره مال و هغه ټول په مسلمانانو کې تقسیم کو. بیا
د هغوی په حکم باندې په دې کې چونه کړی شوی و. بیا هغوی هلته په دې امید لمونځ کړی و چې د قیامت په ورځ به هغه به د دې لپاره ګواهي ورکوي. او حضرت مسلم موعود د حضرت علي ذکر کوي او فرمایي یو ځای کې چې حضرت مسلم موعود علیه السلام په 9 دسمبر کال 1392 خپله یوه رویا بیانه کړې ده چې زه ګورم چې زه حضرت علي کرم الله وجهه جوړ شوی یم. یعنې خوب کې هغوی ته داسې معلومیږي چې زه هم هغه یم. او د خوب په عجایباتو کې یوه خبره دا هم ده چې ځینې وخت یو تن ځان د بل په ځای دا خیال کوي چې زه دا بل یم. نو هغه وخت وایي زه ما دا ګڼل چې زه علي مرتضی یم او داسې صورت جوړ شوی دی چې د خوارجو یوه ډله ده چې زما د خلافت خلاف شوې ده، مزاحمت کوي. یعنی هغه ډله زما د خلافت چې کوم امر دی هغه ودرول غواړي او په دې کې فتنه اندازه ده. نو بیا ما ولیده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما سره دي او هغوی ډېر په مینه او په شفقت ماته فرمایي چې یا علي دی د دې مددګاران او د دې د کروندې نه یو طرف ته شه او دې نه یو خوا ته شه او مخ ته نه واړوه. نو ما دا لیده چې د دغه فتنې په وخت صبر لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم ماته دا فرمایي او دا راز تاکید راته کوي او دا و چې په حق امتې خو دغه خلکو سره خبره پرېښودل به بهتره وي. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د خوارجو د لښکر په ټولو څیزونو باندې قبضه کړې وه او د هغې وسله او چې کوم د جنګ سورلی وې هغه یې په خلکو کې تقسیم کړې وې، خو چې کوم سامان او غلامان او دا وینځې وې هغه چې هغوی کوفې ته واپس راغله نو د هغې مالکانو له بیا واپس کړه. یو بل حواله حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې د ابوبکر د زمانې په نسبت د حضرت عمر زمانه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه زیاته لرې وه. عمده حال د حضرت عثمان او د حضرت علي د زمانو بېشکه د هغې درجه د خپلو د مخکې چې کوم خلفا تېر شوي د هغې مقابله کې کمه وه، خو د هغې په وخت چې کوم واقعیت راپېښ شوي وو نو په دې کې د هغې د درجې دومره اثر نه و لکه څومره چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه د لرې والي اثر و. ځکه چې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر په وخت کې زیاتره خلک هغه چا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فیض د صحبت نه فیض پورته کړی و، خو بیا وروستو د نورو خلکو زیات دخل و. او حضرت علي نه چا تپوس کړو چې حضرت ابوبکر او د حضرت عمر په دور کې خو داسې فتنې او فسادونه نه وو لکه څنګه چې ستاسو په وخت کې کېږي لګیا دي. نو هغوی ورته وایي چې خبره دا ده چې د ابوبکر او د عمر ماتحتان زما په شان د خلک وو او زما ماتحتان ستاسو په شان خلک دي. بیا یو بل ځای کې حضرت مسلم موعود یوه واقعه بیانوي چې یو تن په هغه زمانه کې چې کله د حضرت علي او د معاویې ترمنځ جنګ روان و حضرت عبدالله بن عمر راغلو دا ورته وویل چې تاسو د حضرت علي د زمانې جنګونو کې ولې نه شاملېږي حالانکه په قرآن کې صفا موجود دی چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة. نو هغوی ورله جواب ورکړ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ دا حکم پوره کړی و چې کله اسلام ډېر قلیل و او خلک به د دین په وجه په فتنې کې اچولې کېده، یعنې یا به وژلې کېده یا به ورله عذاب ورکړی کېده. خو چې اسلام خور شو نو بیا څوک په فتنه کې نه اچولې کېږي. یعنې که جنګونه دي اوس نو دا د دین دپاره نه دي، د دین که جنګونه وو نو د دین بدلولو لپاره وو او د هغه خلکو خلاف و چې دین بدلول غوښتو. خو دلته خو دین قایم شوی دی، اسلام قایم شوی دی، د عقیدې خو څه اختلاف نه دی، ځینې نظریاتي اختلافونه دي، نو ځکه زه په جنګونو کې نه شاملېږم. بهرحال حضور فرمایي چې دا د هغوی خپله نظریه وه. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې کله رومي باچا د حضرت علي او د حضرت معاویې د جنګ نه خبر شو نو هغه په اسلامي مملکت باندې حمله کول غوښته. نو حضرت معاویې ورته ولیکه چې خبردار اوسه زموږ د اپسي اختلاف نه دوکه ونه خورې، که تا په موږ حمله وکړه نو د حضرت علي له طرفه به چې کوم ړومبی جرنیل ستا مقابلې له روز یا به زه یم. د دې تفصیلي ذکر مخکې هغوی داسې بیان فرمایلی دی چې
یو زمانه هغه وه چې د روم باچا چې کله د حضرت علي او د حضرت معاویې ترمنځ اختلاف وکړو، نو هغه دا وغوښته چې په مسلمانانو د حملو کې دې لپاره د یو لښکر راولېږي. هغه وخت د رومي سلطنت طاقت همداسې و لکه څنګه چې دا وخت د امریکې دی، او د هغه دغه اراده نه یو پادري چې ډېر هوښیار و، هغه چې خبر شو، هغه ورته وویل چې تاسو زما خبره واورئ او د لښکر لېږلو نه اجتناب وکړئ، ځکه چې دا خلک یو بل سره اختلاف لري، خو ستاسو مقابلې لپاره به دا یو ځای شي او د یو سره چې کوم اختلاف دی هغه به هېر کړي. او بیا هغوی یو مثال ورکړو او د کېدای شي تحقیر په نیت یې ورکړی وي، خو مثال بهتر هغه دی چې تاسو سپیرو غواړئ او هغوی یو موده پورې اوږې وساتئ، خو که د هغې مخې ته غوښه کېږدئ نو هغوی به یو بل سره په جنګ شي. خو که تاسو په دغه سپو باندې زمري پرېږدئ نو هغوی به خپل اختلاف پرې هېر کړي او په دغه زمري باندې به حمله وکړي. د دغه مثال په ذریعه هغه دا ویل غوښته چې حضرت علي یعنې هغه باچا خو دا غوښته چې د حضرت علي او د حضرت معاویې د اختلاف نه فایده پورته کړي، خو زه تاسو دا وایم چې د یو بهرني دشمن سره چې د مقابلې سوال راشي نو بیا به دا دواړه خپل اختلاف پرېږدي او د دشمن په مقابله کې به یو ځای شي. او شوي بیا دا و چې حضرت معاویه د روم د باچا د ارادې نه خبر شو، نو هغوی ورته پیغام لېږلی و چې ته دا غواړې چې زموږ د اختلاف نه فایده پورته کړي او په مسلمانانو حمله وکړي، خو زه تا ته دا ویل غواړم چې زما بېشکه حضرت علي سره جنګ دی، خو که ستا لښکر حمله وکړه نو د حضرت علي له طرفه به دغه لښکر مقابلې لپاره به زه وړومبی جرنیل یم چې روزم به. حضرت ابن عباس روایت دی چې هغوی وی چې حضرت عمر وی چې موږ ټولو نه بهتره قرآن ویونکی ابی بن کعب او موږ ټولو نه بهتره فیصله کوونکی علي دی. حضرت ام عطیه بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم یو لښکر لېږلی چې پکې حضرت علي و. هغې بیانوي چې ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په دغه دعا اورېدلي چې خدایه ما له مرګ رانه کړي تر څو چې تا ماته علي نه یې ښودلی. او بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت علي یو سریه ته لېږلي چې کله هغوی واپس شو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایل چې خدای او د هغه رسول جبرائیل تا نه راضي دي. او یو ځای کې یو واقع راځي چې امیر معاویه زرار سودایي ته دا ویلي چې ما ته د علي اوصاف ووایه، ما ته د هغې اوصاف ووایه. نو هغې ورته چې امیر المؤمنین ما معاف کړئ، خو امیر معاویه ورته وویل چې ته به ضرور به راته وایې. نو زرار ورته وویل چې که دا خبره ده نو واورئ، قسم مې ده په خدای چې حضرت علي اوچته حوصله لرله، د مضبوط قوا مالک و، د مضبوطو قوتونو مالک و، خبره به فیصله کوونکې کوله او په عدل به فیصله کوله، او هغوی د علم و معرفت یو چینه و او د هغوی د هرې خبرې نه حکمت څڅېدو او هغوی د دنیا او د هغې د رونقونو نه به وحشت محسوسولو او د شپې او د هغې د تنهایۍ سره به دوی مینه لرله او ډېر به یې ژړل او ډېر غور و فکر کوونکی انسان و. مختصر لباس و د هغوی او ډېر ساده خوراک به هغوی خوښولو. هغوی به زموږ ترمنځ د یو عام تن په شان د اوسېدو، موږ به ترېنه پوښتنه کوله نو هغوی به جواب ورکولو، او د چېرته یو واقعې باره کې به هم چې ترېنه تپوس کولو د هغې باره کې به یې راته ویلې. او قسم په خدای باوجود له دې چې زموږ هغوی سره او د هغوی موږ سره د مینې او د قرب ډېر تعلق و، خو بیا به هم د هغوی د روح په وجه به موږ هغوی سره کمې خبرې کولې. هغوی به د دینداره خلکو تعظیم کولو او مسکینان له به ځان سره جغد ځای ورکولو، او یو طاقتور تن به هغوی نه د تمه نه شو لرلی چې خپله د دروغو خبره به په هغوی باندې ومني، او یو کمزوری تن به هم د هغوی د عدل او د انصاف نه مایوسه کېدو نه. قسم په خدای په ځینو موقعو ما لیدل چې کله به شپه شوه او ستوري به تت شو نو هغوی به خپل ږیره نیولې وه او داسې به تړپاوېده لکه څنګه چې د مار چیچلی تن تړپاوېږي، او د سخت غمجن تن په شان به هغوی ژړل او دا به وې چې یې دنیا زما نه بغیر بل چله دوکه ورکړه، ته ما له څه نه راځې او ځان ما ته ښایسته کې او ښایې، ته چې څه غواړې هغه به وي چې مو نه شي.
ما ته 3 طلاقونه درکړي دي چې دغه نه پس دغه نه پس رجوع نه کیږي ځکه چې ستا عمر لږ دی او ته به وکته دا په تمثيلي ژبه کې هغوی د دنیا ته مخاطب وو او د لارې سامان کم دی او سفر اوږد دی او لاره دهشتناکه ده او هغه چې دا ټول صفتونه د حضرت علي وویل نو امیر معاویه چې واورېد نو په ژړا شو دا یې وویل چې خدای په ابوالحسن باندې رحم وکړه قسم دې په خدای چې هغوی همداسې وو او یا زراره د علي په وفات باندې تا ته څنګه څومره غم شوی وو نو زراره ورته وویل چې د هغه ښځه د غم په شان دی چې چا ماشوم د هغه په غېږ کې حلال کړی شي د حضرت علي قضایي فیصلې ډېرې مشهورې دي ځینې به د هغې کې بیان کړم حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې حضرت علي په زمانه کې یوه واقع چې د طبري لیکلې ده هغه دا ښیي چې د اسلام د سره راز په دغه احتیاط باندې عمل کیږي لګیا ده هغه واقع داسې ده چې عدل بن عثمان بیانوي چې حضرت مسلم موعود دا حضور فرمایي چې حضرت مسلم موعود دا ټول چې کوم عربي عبارت هغه هم لیکلی دی خو دا وخت زه هغه پرېږدمه عربي او انشاءالله چې کله خطبه چاپ کېږي نو هغه به پکې ولیکلی شي د دې ترجمه به وړاندې کوم ترجمه دا ده چې حضرت علي د همدان نه بهر ایثار و چې په دې کې هغوی 2 ډلې ولیدې چې یو بل سره په جنګ وي نو هغوی د هغې ترمنځ صلح وکړه خو لږ لرې تللي وو چې یو تن اواز ورله ورغلو چې خدای لپاره څوک د مدد له راشي نو هغوی ډېره په تیزۍ د هغه اواز طرف ته ورمنډه کړه او د هغې د څپلو اواز هم را روان و هغې دا ویل چې مدد راغلو مدد ضرور رسېدو او چې تاسو هلته ورسېدئ نو هغوی ولیدل چې یو تن چې بل تن سره پورا نښتی دی او هغوی چې دا ولیدو نو هغوی چې حضرت علي ولیدو نو ورته عرض وکړو چې یا امیرالمؤمنین ما دغه تن نه یوه کپړه په نهه ما یو دې تن باندې یو کپړه په 9 درم خرڅه کړې وه او شرط مې پیدا ایښی و چې 1 روپۍ به هم یعنې 1 درم به هم مشکوک یا کټ شوی نه وي نو هغه دا منظوره کړې وه خو نن چې زه د دې ځینې ناقصې پیسې دله واپس کولو له راغلم نو دې تنه بدلول نه انکار وکړو او زه چې ورپسې شوم نو دې ما لپړک راکړو نو هغوی هغه مشتري ته وویل چې دا پیسې بدلې کړه چا چې پیسې اخیستې وې چا چې هغه څیز اخیستی و نو کپړه نو هغې ته یې دا پیسې بدلې کړه او بل تن ته وویل چې د دې د پړک ثبوت هم وړاندې کوي چې دا ثبوت وښایي چې د پړک درکړی و نو هغې چې ثبوت ورکړو نو هغې هغه چا چې پړک والی و نو هغې ته وویل چې ته دې نه بدل واخله نو هغه تن ورته وویل چې یا امیرالمؤمنین زه دا معاف کوم نو هغې ورته وفرمیل چې تا خو دا معاف کړو خو زه دا غواړم چې ستا په حق کې د احتیاط نه کار واخلم هغه تن ساده خپل په نفع او نقصان نه پوهېدو حضرت مسلم موعود لیکي چې هغه تن چې پړک والی و نو هغه له دوی وکوړې هغه ووالو او دا ورته وفرمیل چې تا خو دا تن معاف کړی دی خو دا سزا د حکومت له طرفه ده بیا یو بله واقع د حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې د حضرت علي د عمل یو ډېر ښه مثال موږ ته میلاویږي هغوی یو ځل کتلي و چې یو تن چې بل وهي نو حضرت علي هغه منې کړو او چا چې وهل خوړو نو هغې ته وویل چې اوسته دا لږه شوه دا بل ووه نو هغه چې چا وهل خوړلی و مضروب هغه وایي چې زه دا معاف کوم نو حضرت علي پوه شو چې دا د ویرې د لاسه د وهلو نه انکار کوي لګیا یې ځکه چې هغه چا چې هغه تن وهلی و مخکې هغه ډېر جبار تن و نو هغې ورته چې تا خو د دې حق معاف کړو خو زه خپل قومي حق استعمالوم او دا هغه عمر ووالو لکه څنګه څومره چې هغه تن کمزوري تن وهلی و او حضرت مسلم موعود بیانوي چې حضرت علي واقع ده چې یو مقدمه د دوی یو د اسلامي مجسټریټ مخې ته پیش شوې وه وړاندې شوې نو هغه مجسټریټ د حضرت علي څه لحاظ کړی و نو هغوی ورته وفرمیل چې ستا لومبی بې انصافي ده چې تا کړې ده چې زما لحاظ کې او زه دا وخت برابر یو او حضرت مسیح موعود علیه السلام د حضرت علي فضایل بیانوي او فرمایي چې هغوی د کام ټولو نه فصیح او بلیغ وایز وو او هغو خلکو کې شامل چې په لفظونو کې به هغوی ژوند پیدا کولو او خپل د بلاغت او د حسن بیان په زور به د اورېدونکو لپاره چې
پرکشش تاثیر نه به هغوی چاپېره خلک راغونډول هغوی لپاره د 1 ګنټې بلکې دې نه د کمتر وخت کار و. او بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زه خو دې نه خبر یم چې یو تنه مؤمن او مسلمان نشي جوړېدی تر څو چې ابوبکر، عمر، عثمان، علي رضوان الله علیهم مجمعین په شان رنګ پیدا نشي. هغوی دنیا سره مینه نه کوله بلکې هغوی خپل ژوند د خدای پاک په لاره کې وقف کړی و. او خوارجو حضرت علي رضی الله تعالی عنه فاسق ګرځول او ډېر زیات د تقوا خلاف چې کوم کارونه د هغې سره منسوبوي. خو چې کوم خلک ایمان لري هغوی بلکې هغې خو د ایمان لرونکي خلکو نه هغوی بیل ګڼي، یعنې دا ګڼي چې دوی خو ایمان هم نه او دوی د ایمان د کالو نه عاري وو. خو دې ځای کې بیا طبعا دا سوال پیدا کېږي چې د صدیق لپاره تقوا، امانت او دیانت شرط دی، نو دا ټول د لوی او د اعلی طبقې انسانان چې نبیان او ولیان دي ولې د دې د حالات د خدای پاک د عوامو په نظر کې مشتبه کړي دي؟ یعنی ولې د دې اوسو چې کوم مشتبه او د هغوی افعال او اقوال باندې پوهېدو نه دومره قاصر او دا خلک چې دي د تقوا، د امانت او د دیانت نه خارج ګڼلي دي او دا خیال کړی لکه دوی ظلم کوونکي، حرام مال به دوی خوړو او ناحقه به دوی خلک وجل یا دروغ به ویل او لوزونه به ماتول او نفس پرسته خلک و جرایم پیشه. حالانکه دنیا کې ډېر داسې خلک دي چې نه رسول د نبوت دعوه کوي، نه د رسالت او نه ځان ولی او امام او خلیفة المسلمین بلي، خو دې نه بغیر هېڅ اعتراض د هغې په کردار او په ژوند نه کېږي. نو دې سوال جواب دا دی چې خدای پاک داسې دې لپاره کړو چې خپل خاص مقبولان او محبوبان د بدبخته شتابکارو نه چې بدګماني عادت وي دې نه پټ وساتي، لکه څنګه په خپله هغه د دغه خلکو نه مخفي دی. یعنې څوک چې دا خلک دي بدبخته دي او بدظني کوونکي دي، خدای پاک څنګه چې ځان دې نه پټ ساتلی دی داسې دا خلک هم دې نه مخفي دي او دوی په اعتراض کوونکي کې جلدي کوي او اصل کې همدا خلک دي چې تقوا نه لري او په متقیانو باندې الزام لګوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې په دې کې ذره هم شک نشي چې حضرت علي د حق د تلاش کوونکي او امیدګار دي او د څښتنانو بې مثله نمونه دي او د خدای پاک بندګانو لپاره حجت الله وو او د خپل زمانې خلکو کې بهترین انسان او ملکونه روښانه کوونکو لپاره د خدای پاک نور وو. خو د هغوی د خلافت زمانه د امن او امان زمانه نه وه بلکې د فتنې او د ظلم او د تعدی او د ملحدانه هواونو زمانه وه او عوام الناس د هغوی د ابن سفیان د زوی د خلافت باره کې اختلاف کوي او د دوی دواړو طرف ته د حیرانۍ کې مبتلا تن په شان دی ګوري او ځینې د دوی دواړه د اسمان د فرقت نومي دوه ستورو په شان دی ګڼي او دوی دواړه په درجه کې یو شان ګڼي. خو حقیقت رښتیا دا دی چې حق د علي مرتضی سره و او چا چې د هغې په دور کې هغې سره جنګ کړی و نو هغه بغاوت او سرکشي کړې وه. خو د هغې د خلافت د هغه امن مصداق نه و چې د کم بشارت خدای پاک د رحمان خدای له طرفه ورکړی شوی دی، بلکې حضرت علي له د هغې د مخالفانو له طرفه اذیت ورکړی شوی و او د هغې خلافت مختلف قسمه او د قسمه د فتنو د لاندې په عمله کړی شوی و او هغې باندې د خدای پاک ډېر لوی فضل و. خو د هغوی ټول ژوند غمجن او دلفګاره وو او هغوی د مخکیني خلفاو په شان دی د دین د اشاعت او د شیطان په رجم باندې قادر شوي نه وو، بلکې د کام تانه هم دوی ته فرصت نه میلاو شوی. یعنې هغوی محفوظه نه وو پاتې د قوم د تانه زنۍ نه او هغوی د هرې ارادې او د خواهش نه محرومه کړی شوي وو او د هغې د مدد لپاره هغوی نه راغونډېده بلکې ورباندې هغوی ظلم کولو له رايوځای شوي وو او د اذیت ورکولو نه هم نه وو منې شوي او د هغې خلاف مزاحمت کړی او په هره لاره کې ورته ناست وو. هغوی ډېر صابر او صالحینو کې شامل وو، خو دا ممکنه نه ده چې موږ د هغوی خلافت د استخلاف آیت
کې چې کم بشارت ده د کم خلافت د هغې مصداق وګرځو، ځکه چې د هغوی خلافت د فساد، بغاوت او د خسارې په زمانه کې و. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا عقیده ضروري ده چې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، حضرت فاروق عمر رضی الله عنه او حضرت ذوالنورین رضی الله تعالی عنه او حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه دا ټول په واقعي طور د دین امینان وو. بیا وی فرمایي حضرت علی د مقام او د مرتبه په ذکر کې چې هغوی تقوا شعاره پاک باطنه خلکو کې شامل وو چې د خدای د رحمان خدای لپاره چې په رحمان خدای د ټولو نه زیات ګران وي، او هغوی د کام د ډېر زبرګانو او د زمانې د سردارانو کې شامل وو. هغوی د غالب خدای زمري وو او د مهربان خدای ځوان او سخي او پاک زړه لرونکي وو، او داسې منفرده بادر وو چې د جنگ په میدان کې خپل ځای به هغوی نه پرېښودو که په مقابله کې ورته که یو فوج هم وی. هغوی ټول عمر په تنګ دستۍ کې تېر کړی وو او د انسانانو د زهد چې کوم مقام د هغې انتها ته رسېدلی وو، او هغوی مال و دولت ورکولو کې د خلکو هم و غم لرې کولو کې او د یتیمانو او مسکینانو او د ګاونډیانو خبرګیرۍ کې په اول درجه نر وو، او هغوی په جنګونو کې د نرتوب د بادرۍ جوهر ښودلی وو، او د غشو او د تورو په جنګ کې هغوی حیرت انګیزه واقعیت ظاهر کړي وو. خو دې سره سره هغوی ډېر شیرین بیان او فصیح اللسان هم وو، او د هغوی بیان به د زړه ژورتیا ته ورکوزېده، او د هغوی او دې باندې به د ذهنونو زنګونه صفا کېده، او د برهان نور به د هغوی په مخ ځلېدو، او په قسمه قسم اندازه بیان باندې هغوی قادر وو، او چې چا به هغوی سره په دې کې مقابله کوله نو د یو مغلوب وطن په شاندې به معذرت ته مجبوره وو، او هغوی په هره خوبۍ کې او د بلاغت او د فساد په طریقو کې کامل وو، او چا چې د هغې د کمال انکار کړی دی نو هغې د بې حیایۍ طریقه خپله کړې ده، او هغوی به د ناچاره د خلکو د غمخوارۍ طرف ته به ترغیب ورکولو، او قناعت کوونکي او چې کوم د بدحاله خلک دي هغوی له به هغوی د مړولو حکم به ورکولو. هغوی د خدای پاک جفت خلکو کې شامل وو، ورسره هغوی د قرآن د معرفت جام څښلو کې په سابقینو کې شامل وو. هغوی له د قرآن د دقایقو د ادراک یو عجیبه فهم ورکړی شوی وو، او ما هغوی د بیدارۍ په عالم کې لیدلی دي، د خوب په عالم کې نه، او په دغه حالت کې هغوی د علامه الغیوب خدای د کتاب تفسیر ماله راکړی او دا فرمایلی وو چې دا زما تفسیر دی او دا اوس تاسو له درکړی کېږي، نو دا عطا د تاسو ته مبارکه شي. یعنې حضرت علی دا تفسیر حضرت مسیح موعود علیه السلام له ورکړی او دا یې فرمایلي چې تاسو د مبارکه شي. او بیا هغوی خپل لاس مخکې کړو. حضرت مسیح موعود فرمایي چې ما په دې خپل لاس ور مخکې کړو، هغه تفسیر مې ترې نه واخیستو، او ما د صاحب قدرت عطا کوونکي خدای شکر وکړو، او هغوی ما په خلق کې متناسب او په خلق کې ښه پوخ او متواضع او منکسر المزاج او ښه ځلیدونکي او منور ما لیدلي وو. دا څه حلفن دا وایم چې هغوی ما سره په مینه ملاو شوي او په زما زړه کې دا خبره اچوله شوې وه چې هغوی زما نه او زما د عقیدې نه خبر دي، او زه چې خپل مسلک کې او په مشرب کې شیعهګانو سره چې کوم اختلاف لرم هغه ما هغوی دې نه هغوی خبر وو. هغوی د هېڅ قسمه د ناپسندیدګۍ یا د ناګوارۍ اظهار نه و کړی او نه ما نه مخ اړولی وو، بلکې هغوی ما سره ملاو شوي وو او د مخلصه محبانو په شان ما سره مینه کړې وه، او هغوی د صفا او رښتونې زړه لرونکي خلکو په شان ما سره د مینې اظهار فرمایلی وو، او هغوی سره د حضرت علی سره حسین بلکې حسن او حسین دواړه او سید الرسول خاتم النبیین هم وو، او هغوی سره یوه ډېره ښایسته صالحه جلیلة القدره بابرکته پاکبازه د تعظیم لایقه باوقاره او ظاهر و باهر مجسم نور ځوانه ښځه وه چې ما ولیده چې د غم نه ډکه ده، خو زه هغه پټولو او زما زړه کې دا واچولی شو چې دا حضرت فاطمة الزهرا ده، او هغوی ماله راغله او زه ملا شوم، هغوی کېناسته او هغوی زما سر په خپل پتون کې خود د شفقت اظهار فرمایلی او ما ولیده چې هغه زما د غم په وجه غمجنه ده.
او لکه یو مور چې خپل د ماشومانو د تکلیف په وخت د شفقت او د محبت او د بېچینۍ اظهار فرمایي. حضور فرمایي په دغه خبره ځینې خلک اعتراض هم کوي غیر احمدیان، خو څومره غلطه خبره چې یعنې دا چې په پتون باندې سر کېښود، حالانکې دا د میندو مثال ورکړی شوی دی. او که هغوی دا ټولې خبرې چې په غور ولولي، غور وګوري او دا فکر وګوري چې د میندو په شان د شفقت او محبت کړي، ټول اعتراضونه لرې شي. خو د خپل ګنده ذهنیت په وجه د دې دا اعتراضونه پیدا کېږي. بهرحال حضرت مسیح موعود فرمایي چې بیا ماته وویلی شو چې دین د تعلق په لحاظ د دې زما حیثیت دې سره د زوی په شان دی، او زما زړه ته دا خیال راغلو چې د دې غمجن کېدل، د حضرت فاطمې غمجن کېدل په دغه امر کنایه ده چې زه د کام خلکو له طرفه او د دشمنانو له طرفه به ظلم ګورم. بیا حسن او حسین دواړه ما له راغله او د وروڼو په شان ما سره د مینې اظهار وکړو، همدردانو په شان ما سره میلاو شو. دا د بیداره د کشفونو په شان د کشف او په دې باندې ډېر کلونه تېر شوي دي، او زه د حضرت علي او حسین سره یو لطیف مناسبت لرم، او د دغه مناسبت حقیقت نه د مشرق او د مغرب د رب نه بغیر بل څوک نه دی خبر. او زه حضرت علي او د هغوی دواړو زامنو سره مینه کوم، او څوک چې دوی سره دښمني لري هغې سره دښمني لرم. او دې نه باوجود زه جور و جفا کوونکو کې نه یم، او دا ما لپاره ممکنه نه ده چې زه اعراض وکړم د هغې نه چې کوم خدای پاک په ما باندې منکشف کړی دي، او نه زه د حد نه تېروتونکي په شان یم. او که تاسو نه قبلوئ نو زما عمل تاسو لپاره او نو زما عمل ما لپاره او ستاسو عمل تاسو لپاره دی، او خدای پاک به ستاسو او زموږ ترمنځ ضرور فیصله فرمایي، او هغه فیصله کوونکی د ټولو نه ښه دی. اوس دلته د حضرت علي ذکر ختمیږي، انشاءالله مخکې به بیا شروع کېږي. دا وخت زه یو اعلان هم کول غواړم، انشاءالله مونځونه نه پسته به یو نوی ټي وي چینل لانچ کوم چې به د 24 घंटो نوی چینل دی د MTA غانا په نامه. په غانا کې د وهاب ادم سټوډیو قایم شوی و د کال 2019 راځي، او د عبدالوهاب ادم د مرحوم مشنري انچارج د غانا دغې په نامه ایښودلی شوی و. بهرحال MTA افریقې چینلونه چې کوم موجوده پروګرامونه دي هغه 80% حصه په دغه سټوډیو کې تیاریږي. په سټوډیو کې 12 فول ټایم کارکوونکي دي، او د 80 نه زیات رضاکاران هم دي، په مختلفو محکمو کې تربیت دوی لري. او وهاب ادم سټوډیو د غانا د ټولو کې نوې سټوډیوز کې شامل دی، او دې کې ډېر بهترینه سہولتونه موجود دي، او مختلف میډیا تنظیمونه او براډکاسټر د تربیتي مقصد لپاره خپل خلک دلته رالیږي. او سټوډیو ډېر نیغ په نیغه پروګرام هم نشر کړي چې پکې د افریقې وړومبی د قرآن د تلاوت مقابله او د روژې د میاشت نشریات شامل دي. او MTA غانا په نام اوس یو نوی چینل لانچ کېږي لګیا دی، دا په ډیجیټل پلیټفارم باندې به 24 घंटे نشر کېږي، یو نوی ټي وي چینل به وي، او د سیټلایزډ د ډش نه بغیر یو عام انټینې باندې هم دا کتلی کېدی شي د عام ایریل په ذریعه. او د دې مطلب دا چې د غانا خلک به په اسانه دا چینل کتی شي په عام انټینې باندې، او دا چینل به په دې ځای کې په هغه ځای کې دستیاب وي چېرته چې د غانا لوی لوی چینلونه موجود دي، او دغه شان د ملک په طول و عرض کې به په لکونو کورنۍ ته به رسایي حاصله وي د دې چینل ته پورې، او ټول علاقې د شمال نه واخله تر جنوبه پورې به دا کور کوي انشاءالله. او د غانا مختلفو ژبو پروګرامونه په دغه وهاب ادم سټوډیو کې به تیاریږي چې پکې انګریزي، چویګا، هوسا او نورې ژبې شاملې دي. چینل ټرانسمیشن او شیډیولینګ کارل ته د لجنه رضاکاران او نور ټیمونه به کوي. اخلاقي او تعلیمي او تربیتي پروګرامونه به جوړیږي د دې په حواله. د اسلام صحیح او د ښایسته تعلیم نه به خلک خبرول کېږي د دغه چینل په ذریعه. MTA غانا د ملک کې په ډیجیټل پلیټفارم باندې د اسلامي تعلیماتو لپاره مکمل طور باندې وقف واحد چینل به انشاءالله. او یو ځای کې که مخالفان زموږ لارې بندولو کوشش کوي نو بل ځای کې خدای پاک ډېرې لارې پرانیزي. دا د خدای پاک فضل په جومات باندې انشاءالله چې کوم بند لارې دي هغه به مکلاوي شي، او خدای پاک د خوشحالۍ سامان هم ورسوي. نو دا چینل به انشاءالله دا ملک کور کړي، بلکې ګاونډي ملکونه هم شاید کور کوي
ځنې لکه انشاءالله څنګه چې ما وویل د جمعې نه پس به انشاءالله افتتاح کوم د دې. بله خبره دا لکه څنګه چې زه پام ګرځوم نن سبا د پاکستان او د الجزایر اسیرانو لپاره دعا کوئ، خاص طور چې خدای پاک د دې د رهایي سامان پیدا کړي. د پاکستان عمومي حالاتو لپاره هم دعا کوئ، خدای پاک هلته احمدیانو ته د سکون ژوند تېرولو توفیق ورکړي او د احمدیت مخالفانو د عقل او پوهه ورکړي، او که نو بیا چې خدای پاک دې سره سم سلوک کول غواړي یا دې وکړي او زر د موږ دې نه نجات ترلاسه کوونکي شو. او احمدیان په خپله د هم په خاص طور د پاکستان احمدیان ته پکار ده چې نن سبا یې په نفلونو او دعاګانو په صدقو د زور ورکړي. خدای پاک دې خپل حفظ و امان کې ساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.